دا یو خبره درته کوم چې اکثره پروژه کې ښځې چې دي هغه په کورو کې په جماعت سره تراویح کوي او لمونځ کوي دا د دوی دپاره مکروه دی که چیرې ښځه امام او د نورو ښځو ته امامت ورکوي دا مکروه تحریمي دی ګناه ده ناروا دی ناجایز دی ډېر داسې کورونه دي چې الله ته یو حافظ یو ښځې قرآن یاد کړی او بیا د دې قرآن د ویرولو په وجه باندې دا تراویح په جماعت باندې ورکوي او د نورو زنانو ته دا مکروه دی ناجایز دی ناروا دی لہذا دا شریعت مطهره نه دی خوښ کړی بلکې د نارینه‌و دپاره جماعت افضل دی او ډېر د اهمیت ډک شی دی او د ښځو دپاره په کور کې لمونځ چې دی هغه افضل ترین طریقه ده چې په کور کې لمونځ وکړي په جماعت باندې لمونځ نه وکړي په ډېرو ځایانو کې نارینه چې دی هغه یو حافظ یې هغه ښځو ته تراویح ورکوي او په ډېرو ځایو کې یو ښځه یې هغه امام یې قرآن یاد کړی نو بیا دا تراویح په جماعت باندې ورکوي دا مکروه دی دا ناجایز دی نه دی جایز لمونځ خو صحیح دی لیکن سره د کراهت باید لمونځ انسان دا رقم وکړي چې هغه د کراهت او د هر نقصان خالی نو بیا په ورځ د قیامت الله جل جلاله پر دې باندې ډېر ثوابونه او ډېرې نیکۍ ورکوي او کوم لمونځ چې مکروه ادا شي نو دا بیا په ورځ د قیامت چې هغه کم د امید او تمنا ده د نیکۍ هغه په ورځ د قیامت بیا نشته لہذا ښځې دې په کورو کې خپلې تراویح او خپل منځونه ایکاړ کوي او نارینه چې دي هغه د مساجدو ته ځي او په مساجدو کې د جماعت کوي حتی په مسجد نبوي کې د ښځو دپاره لمونځ په جماعت باندې کول نه دي افضله په ځای کې افضله دي دورې په ځای کې بیا کوي یا بیا په کور کې کوي کتاب لیکلی دی که یو حاجي زنانې د خپل ځان سره مکې معظمې ته یا مدینې منورې ته بوتې ښه کار دا دی افضله دا دی چې ښځه دورې په ځای کې خپل لمونځ یې کړ کوي او دی جماعت و مسجد نبوي ته یا و حرم شریف ته راورسوي ځکه په حرم شریف کې یو لمونځ په 1 لاک دی او په مدینة المنوره کې یو لمونځ په 50,000 باندې دی لہذا د ښځې دپاره دا افضلیت نه دی دا صرف د نارینه دپاره دا افضلیت دی چې یو لمونځ په مدینة المنوره کې د نارینه‌و دپاره یو لمونځ په 50,000 باندې دی او په حرم شریف کې یو لمونځ د نارینه دپاره په 1 لاک دی 1 لاک درجو دی د ښځې دپاره نه د ښځې دپاره په ځای کې او دورې په کور کې لمونځ کول افضل دی دلته بیا نه کوي که چیرې ویکل یا هلته تکلیف کړي ښځې نه شي پاتېدی دورې په ځای کې نو بیا کتاب لیکلی دی که راسي جماعت وکړي باک نه لري صحیح دی دورې په مسجد نبوي کې او یا په حرم شریف کې البته خو د ښځو دپاره کتاب لیکلی دی که کومه ښځه کومه زنانه قرآن مجید یې یاد کړی نو هغه دې داسې چم ښیي د ورځې دې وای سفاره تېروي خو لیکن تراویح دې په جماعت باندې و دې نورو زنانو ته نه ورکوي خپلې تراویح او خپل منځونه دې کل منفردن کوي او په جماعت باندې دې نه کوي